بعضی کسان بیا په غاړه کې تور تار اچوي یا په لاس کې تور تار اچوي. دا ګوري د هغې زنځیر نه لوی جرم، ځکه هغه زنځیر هغې کې مشابهت د ښځو دی، خو د مسلمانانو مشابهت د ښځې مشابهت دی، ناروا کاري کړی دی. او دا کم خلک چې په لاس کې تور تار اچوي یا په غاړه کې تور تار اچوي، دا مشابهت د شیګانو، دا عمل د شیګانو. زه چې یو چا ته وګورم په لاس کې تور تار وي، نو زما شک د شیعه پې راشي، دا به شیعه وي. که یې پېژنم نه، نو هو به و شیعه راته ښکاري. نو دا د هغې نه لوی جرم دی، ځکه مشابهت د شیګانو دی په دې عمل. یو سپین ږیری انسان به دلته راتله، پاک سړی و، په لاس کې یې سپین تار اچول. مې دا دې ولې اچول؟ نانا و ما ته وي دا اچوه، دا به ښه شي. او دغه بیماري کې به تا باندې بیا راغله، بیا راشه ما ته ووایې چې مولي صاحب تا خو صحیح نه. ډېر وخت بعد راغی، مې درد دې په لاس بیا راغلی دی، ویې نه دی راغلی. مې دا ستاسې وهم دی، ګمان دی داسې. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه مبارک مدینه منوره کې یوه ډله راغله. دې لسو کسانو سره رسول الله مبارک بیعت وکړ، او د یو سره یې ونه کړ. بهر چې راووت، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ورته ګیله کوي، ما سره یې بیعت ونه کړ، ما نه یې مخ واړوله، او دې نورو سره یې بیعت وکړ، مریدان یې کړه، ایمان یې راوړه. هغه چې وکتل، نو د هغه په دې غاړه کې تار پروت، نو لاس یې ور واچو، دا تار یې ترې وشکاوه، بېهوس ور شو. چې بیا یې ور دننه کړه، نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په ښایسته انداز کې هغه ته لاس ورکړ او بیعت یې ورکړ. هغه وخت سره جاهلانو به دا تارونه غاړو کې اچول. نو دا څیزونه بیا خاص کر تور تار چې دی کې مشابهت د شیګانو راځي، دې نه خو په کلکه باندې ځان وساتي. نو یو هغه نارینه دي چې د زنانو مشابهت کوي،